الله ربي دا به ورته واپس راځي. او یو 2 کاله مخکې یا 3 کاله مخکې دا لومنومانۍ ناظم صاحب ما ته ټلیفون یو هلک دې ځان سره یې ګوتمه راوړې ده انګوټي ګوته چې ورته تاسو وایي او ما له یې راکړی چې دا راله خرڅه کړه دا مور راکړې ده چې دستاربندۍ تنظام پې وکړه دستاربندۍ ته یو څو ورځې پاتې دا ته به یې راله لږه ګرانه خرڅه کړي ما یې خرڅه نه کړي زه درځم سهار که طالب له ما له یې راولېږه سهار وختي مې هغه هلک راوسته او ځان سره مې ودرو د لکي مروه ته مې بچی ګوتمه راوباسه ګوته یې راوایسته شرمېده حیا مې پکې سر یې ښکته کړه مې بچی راوباسه چې راویوسته مې دا کوم ځای وه چې شیخ صاحب دا مور راکړه چې ځان له پېره دستاربندۍ مراسم برابر کړه زموږ دا طالبان د دستاربندۍ په شپه خپل میلمانه راغواړي ډوډۍ وله کوي ځان له جامې والي ځان له جوبه چوغه والي ځان له سپلی ځان له واسکټ برابر کړي دا د دوی خوشحالي وي غټه خوشحالي وی مور راله دا ګوتمه راکړه او مور مې چې نورې پیسې خو په کور کې 1 روپۍ نشته خو مهرباني وکړه دا ګوتمه را او دا خرڅه کړه او ځان له پې دستاربندۍ د میلمنو ډوډۍ کوي ځان له جامې سپلی بوټان اخلي په دې انتظام وکړه مې بچې مور چې د دا ګوتمه د ګوتې نه رایسته د مور د څه حالت غږ نه کوه مې زما غرض دې ما ته ووایه وی مور مې ژړل ښځې سره کالي ګوتمه د خاوند نښئ نښه او وایي چې دا ما زه سر قبر ته م یوړې مور مې ژړل د خوشحالۍ نه یې ژړل زه پوه شوم مور مې وی چې که بچې نن زما په کور کې پیسې وې نو ما به تاله درکړې نن زه ډېره زیاته خوشحاله یم چې تا نه خدای 8 کاله تا مدرسو کې تېر کړل وظیفې دې وخوړې ډوډۍ دې وخوړو تا نه خدای عالم جوړ دا ګوتمه واله او دا خرڅه کړه دا زما لپاره ډېره لویه خوشحالي ده او په دې د خپلې دستاربندۍ مراسم پوره کړه الله اکبر مې ما مور ژړل ما یې بچې دا ګوتمه به دې یوسئ الله ربي دا به ورته واپس راځي. ستا د دستاربندۍ څومره اخراجات یې الله مې پوره کړي دغې میندو په دې بچو علم کړی دی وروڼو